نو دا تاسو د خپل د احادیثو د سند وګورئ نو دا شاه ولی الله رحمت الله علیه نه روان دی. نو دا شاه ولی الله رحمت الله علیه په خپل یو کتاب کې لیکلي د خپل والد صاحب په باره کې شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه په باره کې لیکلي دي چې زما والد صاحب چې کوم شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه هغه یو پیره یو علاقې ته تشریف یوړو او هغه علاقې ته سادات علاقه و داسې سادات نوم یو نو هغه ته وی تشریف یوړو نو هغه کې یو کس ولا راغی نو نن سبا ګوره مونږ چې ډاکټر لاړ شو کنه نو ډاکټر مونږ ته سو یو شیشه را لراکی یا یو دونه دغه راکی وی دې کې ورشه واړه بولو کا نو هغه وی داسې یو شیشه ولا راوړه قاروره وته وی قاروره ولا راوړه پاره کې د یو مریض چې کومو واړه بولو صرف هغه واړه بول په شیشه کې شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه ولید او وته وی چې دا مریض چې کوم دی نو دته دا مسله دا مسله ده وته او د چې دی نو دا علاج دی علاج یې وته وی صرف واړه بولې ولا په شیشه کې ولیدل هلته په هغه مجلس کې یو هندو حکیم دوم ناستو هغې کې یو حکیم چې کوم نو هغه شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه راغی حضرت تا نه دی مریض لیدلی دی نه دی د هغه نبض چیک کړی دی او ته وایې چې یاره دته دا مرض دی او دا دوایي وله ورکې تا ته د دې څه پته ولګېده هغه ورته ووایي د دې وړو بولو نه زه تا ته نور ووایم وایي دا کوم واړه بول چې ما له راوړي وګوره نو دا یو زنانه ده او د دې شکل و صورت چې کوم دی هغه داسې دی او د دې زنانه عادات چې کوم دی هغه داسې دي د دې زنانه اخلاق چې کوم دی هغه داسې دي هغه ټولې ورته وي او د دې نور هغه پټ عادتونه وي هغه درته هم زه ویلی شم خو هغه زه تا ته نه وایم بس هغه هندو حکیم چې کوم نو حیران شو وی چې دا ته چې ما ته څه وایې دا خو د حکمت په کتابونو کې نشته دا به ما ته کوم ځای کې میلو شي هغه ورته وایي چې دا به تا ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په غلامۍ کې میلاویږي ته چې د ځان نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم غلام جوړ کې هغه ته ځان وسپارې او دا کلمه ووایې په الله باندې ایمان راوړې او په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړې نو الله به دا څیزونه تاله ورسره پخپله درکړي دا موږ له الله د خپل خزانو نه راکړي دا چېرته په کتابونو کې نشته نو زموږ داسې علما هم تیر شوي دي